الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام او عوام و مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو او د پردینا اخوا اوریدونکو مسلمانانو خویندو دا چنن پدی باڑی علاقہ کی دی شلوبر قوم کی
پدې مدرسه تعلیم القرآن للبنات کې چې دا کم تقریب منعقد دی، کم پروګرام منعقد دی، نو دا د دې مدرسې سالانه اختتامی پروګرام دی چې دې ځای کې زمونږ ورونه علما د دې مدرسې محتمم مولانا عبدالوهاب صاحب او داغی سره نور علما او مدرسین په دې ځای کې یو دینی خدمت کوي. د بناتو د پاره درس نظامی شروع کړی دی، د درجه اولا نواله تر دوره حدیث پورې لسته کیږي، پڑھاویږي. نن د بخاری شریف آخری باب او آخری حدیث پای کې د اجتماع پروګرام جوړ کړی دی. پدې کې مقصد د خلکو ته یو دینی پیغام وړاندې کولی، د خلکو دین طرف ته سوچ او فکر راړولی. په دنیا کې د علماونا نور خیرخواهان د خپل قومونو داسې نشي کېدی. علما غدي چې دا د قوم صرف د دنیا نه، د دنیا سره سره د آخرت خیرون لټي. دای کوششي چې زمنګ داورونه مسلمانان د دې دنیا هم د هر چا نه خی او د دې آخرت هم خسته شي او بهتر شي. بیا چونکه انسانیت کی رجال ہومی او نساء ہومی، نارینه ہومی زنانه ہومی، نو د زنانو د پاروم د دې سره یو دردی یو فکری پزړه کې چې زمنګ دا خويندې هم د دې ژوند صحیح شي او آخرت کې جنت والا جوړ شي. نو ای د پارا مدرسې قائم کړي، د بنینو بیالی د بناتو بیالی. دانن چې سدین من کې شتان او د علماء د مهنت او د تکلیف برکت دی او صله ده. کدی علماء دین نه بیانوله نن به منګانا دین ير شوي وي، نن بد منګ د نور خلقو نه بدتر وي. نعوذ بالله. دا د دې علماء د مهنت ثمره او نتیجه ده. مسلمانانو علم د نارینو د پاره هم ضروری دی، علم د زنانو د پاره هم ضروری دی. وجه دا ده چې علم شرعي چې دی نو دا سبب د قرب الهی دی. پدې الله ته انسان نزدیکیږي. دا ضرورت د نارینو هم دی نو دا د زنانو هم دی. نارینه به هم دا کوشش کوي چې خپل رب ته ځان نږدې کړي، زنانه به هم دا کوشش کوي چې رب ته ځان نږدې کړي. رب ته به نږدې کېږي په صحیح علم، په صحیح عمل، قرآن او حدیث د زده کړې او بیا په هغې باندې په عمل. چونکې عمل د علم نه رسته وي، ځکه چې علم نه نو عمل به په څه باندې کې. نو علم د عمل نه مخکې ضروری دی چې ته علم زده کړې او عمل کې چې صحیح دی که غلط دی. که صحیح نو وایي که نه نو ځان ته بچ کا. او په دې مدرسو کې چې کوم علوم پڑھاویږي، کاغه علم الصرف دی، کاغه علم النحو ده، کاغه معانی دي، کاغه منطق دی، کاغه نور علوم دي، که علم الادب دی، که علم الکلام دی. د دې ټول علوم مقصد صرف دا دو علوم دي. دا د دې د پاره د دې د اسانولو د پاره پڑھاویږي. منګه چون کې عجم یو او زمن شریعت علم چې دی نو هغه په اصل کې په عربیت کې دی.
نو منگ پا عربی پویگو نا او که صرف معنی زدکو نو بیائی که چه دن کم لذتون دی او کم علوم دی پاغیبانی زمان عقل کار نکی نو د دې لپاره دا علوم پڑھاویږي چې ته د قرآن د مطلب نه صحیح خبر شي ته د احادیثو د رسول سلام د مطلب نه صحیح خبر شي علم دا صرف نحو معانی دا نور علومی چې نه کړي نو د دې انسان علم کمزوري د اکثر معنی غلطه کوي مقصد غلط وای ولی چې د سره نور معلومات خو نه کنا د غایب معنی د حاضر کوي د حاضر هغه د غایب کوي د مذکر معنی د مؤنث کوي د مؤنث هغه د مذکر کوي د اسم فاعل په ځای د اسم مفعول معنی کوي د اسم مفعول په ځای د اسم فاعل معنی کوي دا پته د تعالی ولګي چې د علم کی صرف نحو معانی منطق ادب دا د پڑھاو کی نو دا علما د دې لپاره پڑھاوي چې دا پزده کی اصل علم هغه نه دی اصل علم دا دی هغه د دې د ذکر لپاره دی چونکی علم هغه دی چې هغه د الله د طرف نه راغلی امام ابن قیم سے هم وایي فالعلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان علم آغا دے چکم اللہ خود لے دے اللہ ویلے دے یعنی قرآن عظیم علم آغا دے چکم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی یعنی احادیث علم آغا دے چکم دا رسول اللہ دا صحابون نقلی دا علوم دی چی دا سبب دا نجات و دا خلاصون دے او دا نور علوم چی دینو دا دا دے دا ذکر دا پار دی کچرت دا علم پی نہ حاصل ہے نو پاغی بیا ثواب نشتان مثال در تو ما اللہ پاک چی دے نو پا منگو تاسو باندی مز فرس کڑے دے دو مزن مخی او دست چی دے نو دا لازمی و ضروری شے دے خو که یو سا او دست کے بے شک چی ثواب شتے خو که یو سڑے او دست کی او مزر بانی و نکی اسی چی دے نو او دست کی یو گرزی را گرزی دا غاڑا نخلاسی گی ترسو چی دا مز نہیں کڑے علا بدا دا غاڑا خلاسی گی چی کل دے مز پدے باندی کئی ثواب من ملاوی اسم ٹک دا او دست کی گرزدل ثواب دے خود مسلمان دا پارا مزگزار دا پارا پاکو خلقو دا پارا چی ذکرم نکے تلاوتم نکے منظم نکے او صرف چے دینو بدن سپائی خوب جدا شدے تبرید دے صرف او اضاعت الماء دے ای کی ثواب دا مزد پارا دے نو کم مز نکے نو بیاتش او دست پیدا نکی یو سڑے علم صرف وی علم النحو و نور علوم وی علم ادب و علم منطق وی مقصد پہ دو قرآن و دو سنت خدمت دے نو دل پاغی کم ثواب دے ادے کدش پہ او در رضی مسافری کے نو دو سفر چھ دے نو ثواب دے فکدہ اخلاص فل او بیا قرآن نزدہ کئی بیا سنت در رسول اللہ نزدہ کئی عمل پہ نکئی نو آگے کے ثواب نمیلاوی گی زکاغت دید پار دی او ضروری دی زما والد صاحب د شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ استاذ نو ما شاگرد د پنجپیر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ و ما ابتدائی کی چیزت طالب شما نو د سر په دا کتابونه دي زورابا زورابو زورابت زورابتا زوراب نه کنا دا گردانونه په طالبانو یادای نو وای منگ تا وہ استازان ویلے چی زورابا وحل کڑی دی یو سڑی پا تیرہ شوی زمانہ کی صیغہ واحد مذکر فعل ماضی معلوم انو زورابا دو کسانو وحل کڑی نو ما ویلے چی تیسا مطلب یو سڑی وال کڑی ہو دو وال کڑی ہو ڈیرو کڑی دیو وی ما ویلے چی زدان نوے ما تا قرآن ہوایا ما تا سنت ہوایا چی پاگی ما تا ثواب میں لاؤشی زرابا کسا ثواب وی منگ سر آگا مرگر انو آگا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ تاویلے چی رجی دیو داوی چی زدان نوے وی ما تا آگاوی چی ولی نوے وی ما ورطویل چی رجی
دی وی دی کتاب والا چې یو سړی په تیره شوې زمانه کې وهل کړي وو نو که وهل یې کړي خو هغه سړي ظلم کړی دی ولې وال کول او که وهل یې نه یې کړي نو دا کتاب والا دروغ وایي نو ولې د دروغ کیسې ما باندې یادې او شیخ القرآن صاحب ډېر وخاندل چې دا تا خو ناشنا خبره وکړه وای ما ته وایي چې نه ته د دې ته مه ګوره چې والي کړي دي او یا نه دي کړي ته په دې کې د خپل علم زده کړه چې ضربه څه معنا ده د ضربا څه معنا ده د ضربو څه معنا ده او دا صرف او دا نحوه د دې دپاره چې په دې به ته قرآن حدیث زده کې او شیخ القرآن صاحب خو عجیبه خبرې وي رحمت الله علیه وای ما ته وی چې دا علوم دې کړي او ته بیا قرآن حدیث وایې نو د دې داسې مثال دی او نور علم کې داسې مثال دی لکه کاڼي کې چې سړی کرخه راکاږي نه ورانېږي او چې دا علوم نه او ته لګیایې نو د دې داسې مثال دی لکه چې سړی د اوبو د پاسه لیکل کوي ورانېږي یعنی علم کچه دی علم بیا کمزوری دی دې سره به ستا علم پوخ شي ستا چې دی نو خبره باندې به پوهېږي بل به پې پوهولی شي نو چې تاسو وایې نو زه به بیا ووایم دا جنریټر دی که موټرسایکل بس لاړ توجه ده ستاسو نو دا علوم د دې دپاره دي او اصل علوم دا دي قرآن دی او احادیث دی امام شافعي صاحب هم ډېره ښایسته خبره کوي کل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين طول علوم بغیر د قرآن عظیم نام بغیر د سنتو د رسول الله نا احادیث نام او بغیر د علم فقه نام دا سے شغل دے اسے گپ شپ دے اصل علم دا دے او قرآن عظیم چه دے نو دا متن دے نو احادیث چه دے نو دا داغی شرح دا او فقه چه دا نو دا آغا علم دے چه دا قرآن او دا حدیث نا پس سوچ او فکر سر راغستلے شوے دے دا آغا علم دے چه دا قرآن حدیث نا داغی استنباط شوی قرآن عظیم بعض خلق کوئی صرف قرآن کافی دے نو قرآن عظیم چه دے پاغی باندے بغیر دا حدیثو نا پوی دے نشے ایت علم دا احادیثو ضروری دے زکبت پا قرآن پوئے گے کاغم متن دے نو قرآن داغی شرح دا ولی اس قرآن کی راغلی دی اقیم الصلاة منز کوئی نو منز بطالا کولے شے چتا دا احادیثو نا خبری تا دا حدیثو کتابو نویلی کتاب الصلاة دی ویلی دا حدیثو بیا دا حدیثو نبالت پورا خبرے گی چتا پقم ویلی ولی اقیم الصلاة مانا خدا دے چی منز کوئی نو سو ٹیما پینز ٹیما پا قرآن کے داغی صراحتاً ذکر نشتے بیا دانشتے چی دا ٹیم پا دی ٹیم داخلی گی و پا دی ٹیم بانی ختمی گی صبح صادق نا ٹیم شروع شی او تندور خطوی او ماسپخین دا زوال نا شروع شی چی دا سوری مثلین او تورسی دا پا قرآن کے چرتا دی شتا قرآن کے صراحتاً دانشتے بیا دا سحر بسورا کاتکے دا ماسپخین بسورا کاتکے مازیگر او دا ماخام ماسخوتن بسورا کاتکے نو دا قرآن کے صراحتاً نشتا بیا داوم نشتے چی مانزکی بس شیوائی سنا بوائے سورہ فاتحہ بوائے سورت بور پسوائے رکوع کے بسوے پس سجدہ کے بسوے پس قومہ کے بسوے پس قیدہ کے بسوے داشتا پا قرآن کے ردی ذکر ندر آگلے قرآن کے خوبست دقا دی چی منز کوائی اس دا پورت ذکر پا احادیثو کے دے بیا احادیثو کی دا ترتیب چی دا پاک فرائض دی دا پاک سنت دی دا پاک واجبات دی دا پاک مستحبات دی دام صراحتاً پا احادیثو کی نشتہ دے دا بیا سوچ فکر دا علماء دے اللہ اکبر دا غا علم دے چی بیا علم فقہ ورتوائی دی فقہاو دم رکارو که چی اگا پٹ مسئلے موتا تراویستے بعض خلق فقہ نے انکار کی فقہ نے انکار کے بے بتا بخاری نو انکار کے امام بخاری شریف چه دے کنا
پدی کی 9002 روایات مکررات مع تکرار، خو چې دا مکررات نه حذف کې نو بیا بخاری کی 2514 حدیث دی 2513. نو امام بخاری ولی دا دومره کتاب لوی کړی دی 2513 کافی وکنه یو حدیث پکې شل کرته مراوړی دی حدیث د بریری دا دومره تکرار امام بخاری ولی کی خو بس کافی و یو پیره به حدیث راوړی خبره بخلاص وا دی بابون ته پکې څه ضرورت او بیا پاغي باندې دا حکم لګول ته څه ضرورت معلومه شو دا چې محدثین هم چې ده نو هغه فقه منی خاغ محدثین ما فقه منی. امام بخاری واضح محدث هم نو امام بخاری محدث هم نو ده فقیه هم او د امام بخاری د بخاری کې چې د نو فقه دنه پرته ده وی فقه البخاری فی تراجمه د امام بخاری رحمت الله علیه فقه چې دانو هغه دغه په تراجم الابواب کې ده امام بخاری پار باب کې فقه پرته ده. یو د امام بخاری حدیث ده یو د امام بخاری اجتهاد او استنباط ده. د بخاری د یو حدیث نو منګه انکار نه کو دا خبره یاد کړئ بخاری یو حدیث نو منګه انکار نه کو د بخاری نه چې هر حدیث چې ده صحیح سند سره ثابتی نو داغین انکار کفر ده کار کتاب کی ته انکار ته کې چې نه منم نو څنګه رسول الله خبره نه مانی چې صحیح حدیث سره ثابت ہے. استنباط او استخراج د مسائلو کې بالکل چې ده نو زمونږ د امام بخاری سره په ډیرو مسائلو کې اختلاف شته د امام بخاری د نور محدثینو سره شته دا ولی دا غ فهم دی کنه امام بخاری ته یو شان خبره مراد کړي د مونږ ته بل شان خبره مراد کړي او مجتهد چې اجتهاد وکي د خپل اجتهاد کې حق ته ورسینو دو ثواب دي او کونه رسینو بیا یو ثواب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی وی تاسو بغوره بنو قریظه نمخ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظه یو سړی د مز نه کوي مگر په بنی قریظه کې دی کوي. صحابه روان شو جهاد تتلل بنو قریظه ته پلار کې د مازیګر د مز ټیم راغی نو دا خود نبی علیہ السلام خبره و چې مز په بنو قریظه کې کوي نو صحابه ویل چې د الله نبی منګه ته ویل چې مز په بنو قریظه کې کوي نو موږ مز نه کوو منځ قضا کالته په بنو قریظه کې وک. نور صحابه ویل چې نه د رسول الله دا مطلب نه دی چې تاسو مز قضا کوي داغي دا مطلب چې تیز لاړ شي زر لاړ شي چې منزل ته ورسوي اوس چې مز قضا کیږي نو موږ به مز کوو مز خو نشو پرې خو دی هغه مز فلاره کې وک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ورسید نو دیو تخپل خبر وکړه نبی علیہ السلام په یو قسم لعنت او ملامتیا ونه ویله. اوس ګوره دواړو د نبی علیہ السلام حدیث اوریدل یو شان مسله معلومه کړه بل بل شان مسله معلومه دا اختلاف ويرجی قرآن یو دی حدیث یو دی نو د امامانو کې د اختلاف د کم ځای راغی. اول خو ته په دین پیږي احادیث ټول یو شان نه دي احادیثو کې شته اختلاف خو اختلاف زکم راضی چې اختلاف په استدلال او په استنباط کې راشي څوک ته یو شان خبره واخلي څوک بل شان وایي او اختلاف په دی وجه راضی چې اصول بدل دي د اجتهاد او د استنباط. زمنګ د امام صاحب اصول دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې قرآن او حدیث کې کله چې د احادیثو کې تعارض راشي خپل میانس کې نو موږ به هغه حدیث چې دی نو ډیره ترجیح هغه ورکو چې کم اوفق بالقرآن کم د قرآن عظیم سره ډیر موافقي موږ به هغه حدیث له ترجیح ورکو. نو امام ابو حنیفه ګوري چې کله دوه روایت راشي او پای کې کم د قرآن سره ډیر موافقي کنا نو هغه له ترجیح ورکي. الحمدلله موږ اهل القرآن او اهل الحدیث دواړه موږ احناف اهل القرآن او اهل الحدیث الله قرآن عمر علیه گله والله حدیث عمر علیه گلی نو چې دوه روایات متعارض راشي نو موږ هغه روایت له ترجیح ورکو چې کوم د قرآن سره ډیر موافق. دا زمونږ د امام صاحب اصول دي. امام شافعی رحمت الله علیه اصول داري هغه ګوري
چې د کم روایت سند ډیر صحیح صحت ته ګوري سندن کم روایت ډیر صحیح نو هغه له چې دنو ترجیح ورکړي او د امام مالک رحمت الله علیه اصول داری هغه عمل د اهل مدینه ته ګوري چې د مدینه والو کوم ترجیح کوم عمل نو هغه ته ګوري هغه له ترجیح ورکړي نو په دی وجه باندې د دې امامانو په مینس کې هم چې دنو اختلاف دی خدای اختلاف د ایمان او د کفر نه دی دا اختلاف د اولا او د غیر اولا اختلاف دی دا اختلاف د استنباط او د استخراج دی دا وی یرجی امامان سلور دی او تاسو سلور واړه صحیح دي مجتهد چې خطا شي هم چې د یو نه کې وته ملاوي خبر خلاصه ده بهرحال قران عظیم متن دی احادیثی شرح ده او فقه بیا هغه علم دی چې د قران او حدیث نه مستنبط شوی قران کې مستلق تفصیل په حدیثو کې دی په فقه کې دی قران کې وایي چې واتو الزکات زکات ورکوي لیکن د زکات مقادیر قران دې بیان کړي چې د سمره مال نه ورکوي او خانو کې سمره ده غوانو کې سمره ده ګډو بيزو کې سمره ده دا په بخاری او مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه احادیثو کتابونو کې بیا ده د فقه کتابونو په کې وضاحت بیان اورم کړي دا شرح شو کنه قرآن کی د حج ذکر دے د روجی ذکر دے لیکن پورا وضاحت قرآن نہ کئی غٹے غٹے خبریں بیانئی نو اید پارا علم د احادیث زکا ضروری دے چی تفصیل بیا پا احادیث کے دے نو قرآن متن احادیث داغے شرح بیا دا احادیث کتابونو کی پټولو کتابونو کی اصح کتاب چے دے آغا چه دا طول علماء اتفاق پیده نو آغا دا دا بخاری امام بخاری صاحب چه ده نو بخاری شریف ده اصح القطب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصحیح للامام البخاری پٹولو کتابونو کی اصح کتاب دا اللہ دا کتاب نباد آغا جامع الصحیح دا امام بخاری رحمه اللہ ده جامعم دے او صحیحم دے احادیث کتابونو کې دو قسم راځي ډیر دی خو لکم دا عام چې صحیح ستای یو ته جامع وای او یو ته سنن وای لکه جامع الصحیح للامام البخاری جامع الترمذی او نور کتابونو کې سنن ابن داود سنن ابو داود او سنن ابن ماجه سنن نسائی هلته سنن راضی او دلته جامع راضی وغم دا حدیث کتاب دی او دام دی داولی علماء لیکلی چې اته علوم پکې اتوال ذکر شوی نو هغه ته جامع وای او چې دا اتوالو کې یوم پکې کمی نو هغه ته بیا جامع نه وای نو هغه ته بیا سنن ویل کیږي هغه ته علوم سری سیر و آداب و تفسیر و عقائد فتن احکام و اشرات و مناقب چکم کتاب کے دات خبری سیری آدابی تفسیری عقائدی فتنی احکاماتی او دارنگی عباداتی او نخید قیامتی او مناقب د صحابه کرام وی دا اتو علوم چې پکې ذکری نو هغه ته جامع وی او چې دې اتو کې پکې یو کمی نو هغه ته بیا جامع نشي ویلې امام بخاری کتاب الجامع الصحیح دی ولې چې دا اتو واړه پدې کې شتا د امام ترمذی کتاب جامع الترمذی دې ځکه چې دا اتو واړه پدې کې شتا نور کتابونه چې دي نو هغه سنن دي ځکه کې تفسیر نشتا نسائی ابو داود ابن ماجہ پدے کی تفسیر نشتا کمیر د مسلم په بارہ کی وئی سو کوئی جامع دے الجامع الصحیح للامام المسلم او سو کوئی صرف صحیح امام مسلم دے جامع نہ دے ولی سوک چې وئی جامع دے نو دا ته خبره پکشتا تفسیر پکې دے اگر چلک دے خو پښتو خوشتا کنا او سوک چې وای چې نه دی نو هغه وای چې مړه خو د یو څو صورتونو صرف خبره ده پکې
ټول تفسیر پکې لکه د فاتحین تر والناس نه دی راغلی نو لہذا دی جامع نشو نو دا الجامع الصحیح ذکر دی چې اته علوم پکې ذکر دی امام بخاری رحمت الله علیه خپل بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شروع کړو اشاره دی ته چې ګوره د علم څومره خبرې چې دي د دین څومره خبرې چې دي د هغې د ثبوت دپاره وحی ضروري ده څه شی ضروري ده وحی ضروري ده ځکه وایي چې باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا وحی دو قسمه ده یو د وحی جلی نو یو د وحی خفی وحی جلی قرآن دی نو وحی خفی چې د نو هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو معلومه شو دا چې احادیث هم چې دی نو دا د نبی علیہ السلام هغه وحی ده الله ورته وحی کړی ده خو الفاظ د نبی علیہ السلام او مطلب د الله تر طرف نه ځکه حدیث چې کوم دی قول الرسول فعل الرسول تقریر الرسول صلی الله علیه وسلم تویل شي صرف اقوال نه دي د رسول الله سلام دخلینا چې کوم خبر راوته دا نبی علیہ السلام چې کوم کار کړي د نبی علیہ السلام په مخ کې بل چا کار کړي او د الله نبی و تکتلی دی رد نه دی کړي د تقریر وایي کړه دیو کو خو بیا قول شو کنه خو رد یې ونه کو خاموش شو د تقریر وایي او دین دام معلومه شو چې السکوت فی معرض البیان بیان چې د رسول الله په مخ کې یو عمل شوی او غیر رد نه دی کړي دا صحیح دی ځکه چې انبیا به د حق خلاف کار باندې چپ نه پاتې کېدل کدا ناجایز وي نو رسول الله به دا غیر رد کړي ٹھیک شو امام بخاری په باب کیف کان بدء الوحی نه شروع کړه اشاره دی تدا چې د علم او د شریعت د اثبات د پاره وحی اهم او ضروری شی دی بیا ورپسې اول نمبر حدیث راوړ انما الاعمال بالنیات دا ولی اشاره و دیتا چې هر طالب العلم او هر طالبه العلم د پاره د ټولو نه مخکې اهم شی د خپل نیت برابرول دي قرآن خلاص کا احادیث خلاص کا خو چې ستا مقصد د الله رضا نه و بیا هم تا نه الله نه رضا کی خلق وی د دې حدیث کې راځي چې اول به جهنم چې ګرميږي په درې قسمه خلکو به ګرميږي نو یو پکې هغه عالم دی چې ټول عمر د علم خدمت کړو دی وسره د دې چې خدمت هم کړی دی خو چې مقصد یې للهیت نه و د الله رضا نه و نو دی به بیا هم جهنم ته ځي اول به جهنم کې دی غورځي الله دې زمونږ د ټولو اخلاص نصیب شاپور شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه ډیر لوی شخصیت او ډیر نیک انسانو زما د والد صاحب هغه مستاز وای کله کله به په جړا شو او ویل به کما ته الله پاک وای چې نه مستا علم پکار دی نه مستا دا درس پکار دی نه مستا دا مدرسه پکار ده نو ما سره خو صرف دقه شی دی چې دا زما سره نه نور زمانی څه ده نور زما اعمال سدي نو ما سره خو بلی شی نشته دی کدا الله قبول کړل نو دومره لوی صدقه په دنیا کې بل نشته دا تر قیامت جاری صدقه ده خو چې نیت صحیح او چې نیت خراب شو الله وی نه قبولوم درنه تا زما د پاره نه جوړه کړي تا زما د پاره درس پکې نه دی خودلې کم طالب پکې سبق زده کو هغه ته وی چې زما د پاره د علم نه دی کړي د خپل غرضونو د پاره دی کړو نو موږ سره بیان ورسدي الله دې دا تعمیر او دا درس او تدریس او خودل او زده کول د ټولو نه په خپل دربار عالی کې قبول کړي الله الله د هر عمل د قبولیت د پاره الله ته وجاړه الله نه وغواړه ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړی دا به څه مدرسې دا به څه کاری زموږ به څومره اخلاصي د انبیاو اخلاص څومره لوی اخلاص دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ټول دنیا کافران دي پلار او زوی پیغمبران دي الله اکبر ابراهیم علیہ السلام لگیا دے دا اللہ کور جوڑی اسماعیل علیہ السلام لکانی راوڑی ټول ورځ بیکارو کا نو چشپا بشو نو رب العالمین تبلاس په دعا شو چې ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم، اے زمانگ ربا تے زمانگ نا قبول کا، یقینا تچے نو صرف تاوریدن کے اوپو ازاتے، اللہ تدا عمل قبول کا. نو یا اللہ دا مدرسہ دا دے درس و تدریس و دا محنت تا دا ټولونا اللہ پخپل دربار کے قبول کا. اللہ زمونگ دا دے ټولو مسلمانانو دا راتللم زمونگ دا پارا قبول کا. اللہ انما العمال بالنیات دی لراوڑا نیت خپل صحیح کا. او بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چه دینو شروع کرلا کتاب العلم شروع کا، اشاره ده دیتا چې د وحی علم چې دی نو هغه ډېر اهم او ډېر ضروری دی. نو بیا یې ورپسې کتاب الایمان شروع کړه چې د علم اولنۍ خبره خپل ایمان زده کول دي. نو بیا په ایمانیاتو کې اهم شی چې دی نو هغه مونځ دی. نو امام بخاری کتاب الطهارت شروع کړه، ورپس ځکه اودس د بغیر مونځ نه کېږي، پاکیت نه بغیر مونځ نه کېږي. نو بیا ورپسې کتاب الصلات شروع شو. شروع دا سرا روانو امام بخاری آخر تر اور رسیدا. نو صرف دانه دا کنا چې مسائل بیانوا او نور خپل کار بکې د باطل فرقو رد بوم کې، د باطل فرقو رد بوم کې. نو امام بخاری په آخر کې عنوان قائم کم کتاب الرد علی الجهمیه وغیرهم التوحید. رد شروع چې د باطل فرقو رد دام ضروری دی. من الدین کشف العیب عن کل بدعین اتا بالمصائب. د دین خدمت دا یوازې نه دی چې بس صرف تخپل عبادت کوه، خپل منځ کوه، خپل روزه نیسه، خپل زکات ورکوه، خپل اعمال کوه. د دین خدمت چې کم دی نو دا هم دی چې تبه د هر ظالم، د هر مبتدع، د هر مشرک، د هر بی دینه هغه عیب هم خلکو ته ښکاره کړې، د هغه رد به هم کې چې د هغه خبرې د خلکو د ذهن نه وځي، د هرې باطل فرقې رد به کې. او ګوره کتاب الرد علی الجهمیه وغیرهم التوحید. جهمیه یاد کړل برای نام، او هغې سره چې څومره باطل نورې فرقې دي هغه هم یاد کړي. هغه وخت کې دا خطرناکې فرقې وي چې هغې د الله اسماء او صفات، د الله توحید به په عقل باندې کته کنو دا شی د عقل باندې الله سره نه دی مناسب، نو دا داسې نه دی. معتزله چې هغې د دین د ډیرو خبرو نه انکار کړو، ولې وایي دا زمونږ عقل نه مني. نو ګوره التوحید عنوان یې وله ورکه، خو دې کې صرف توحید نه دی، په دې کې خو ټول عقاید پراته دي. په دې کې عقاید 58 یا 59 بابونه امام بخاری په دې کې قائم کړل. یو فرقه راخلی او دا غیر رد کوي، او دا علما حضرات په دې پوهیږي. ټیم مختصر دی. امام بخاری په آخر کې د خپل طریقې کاروم لږ بدل کړ. مخکې خو به باب قائم کړ، ډایرکټ به په حدیث شروع کړله. او چې کله کتاب الرد علی الجهمیه وغیرهم نه شروع کړی دا، نو د هر باب په ابتدا کې چې دی نو کوشش کوي چې د قرآن آیتونه اول راوړي او ورپسې بیا حدیث راوړي. وجه دا ده چې دا د عقایدو سره متعلق خبرې دي، او عقیدې دپاره نصوص قطعیه ضروري دي. اول به قرآن نو بیا به دویم نمبر حدیث. امام بخاری شروع کړل نو اول د قرآن آیتونه راوړي او بیا ورپسې احادیث راوړي. اوس خلک راولګېدل نو د اخبار احادو نه، د ضعیف روایاتو نه خپل عقیدې ثابتې. خبر واحد که صحیح هم شي که نه، نو بیا هم د عقیدې د ثبوت دپاره کافي نه دی، ځکه چې دا ظني دی. او ان الظن لا یغني من الحق شیئا. ظن د حق په مقابله کې پیدا نه ورکوي. دې دپاره نصوص قطعیه ضروري دي. بهرحال امام بخاری شروع کړله، یو عقیده د باطلو فرقو رد کوي. آخر ته خبره راله. په آخر کې امام بخاری رحمت الله علیه د معتزلو یو بل غلطه خبر رد کړه چې هغه یو حق خبره ده، معتزله د هغې نه انکار کوي. هغه دا ده چې وزن د اعمالو دی. الله اکبر. د اهل السنت والجماعت د علماو عقیده دا ده، د ټولو مسلمانانو د اهل سنت عقیده دا ده چې د قیامت په ورځ باندې د اعمالو وزن دا حق دی. د اعمالو وزن نیکی به هم تللی کېږي، ګناهونه به هم تللی کېږي. د دې باندې ایمان ضروري دی. حق ده دا خبره. معتزله
هغه د دې خبرې منکر دي. تا تمویل چې هغه په عقل معلومي. اوس ګوره د عقل خبره هغه وزن ولی نه مني ځکه نه مني چې هغه وی دا په عقل کې ناراضي. څنګه ناراضي؟ وای واستاله کده سحر مونږ کړه لري کنه او بیا دلته راغلی دلته اوس ناس دی نو دا ټول ثواب کارونه دي کنه دي. نو اوس به دا اعمال څنګه تللی کېږي؟ مونږ خو یو غرض دی په سترګو نه ښکاري. دارنګې ستا دا راتلل عرض دی او ستا ته نه ښکاري. دلته دا زما سبق او ستا اورېدل عرض دی دا نه ښکاري. د دې جسم نشته دی نو ته لکې به سا شي. ته چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله وی دا یو عرض دی. ته صدقه کې نو هغه دلته خلکو خوړ د هغې هغه ثواب یو عرض دی. ته لکې به دا څنګه ورچې؟ هغه وی دا زمونږ عقل نه مني. نو لہذا ای دلته تاویل کوي. تاویل داسې کوي مکمل انکار هم نه کوي خو هغه وی مراد د دې نه عدل تام دی چې بس انصاف سره فیصله وي. لکه په سترګو چې یو شی څنګه ښکاري که نه او ای کې څوک کمې بیا پیشې نشي کولی ستا هغه ثواب او نیکي او ګناهونه به همدغه شانه په انصاف تا ته د هغې بدلې میلاویږي. معتزله داسې وایي. موږ اهل سنت والجماعت والا یو چې نه بهی ضرورت څه دی؟ قرآن ظاهری آیت نه ول انکار کې د صحیح حدیثو نه ول انکار کې. ستا عقل ولې نه مني؟ ستا عقل نه مني دا ستا د عقل نقصان دی. نو ته د شریعت د حکم نه انکار کې. نو امام بخاری په هغې رد وکړ او دواړه دلایل راوړي. قرآن هم راوړي او حدیث هم راوړي. رد چې کې نو قرآن نه به هم کې حدیث نه به هم کې. عقیده چې ثابته قرآن حدیث نه به ثابت. دی وایي چې باب قول الله باب دے پا بیان دا دے قول دا اللہ تعالیٰ کے چھ اللہ پا قرآن عظیم کے فرمائی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی بدو منگا الموازین القسط آغتلے دا انصاف لیوم القیامہ فی یوم القیامہ پر رزد قیامت کے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. نو دا وګوره د قرآن د آیت نه دا خبره معلومه شوه چې تله د انصاف شته او هغه د علماو توجیحات دي چونکې زیات ترمیان دي. بیا علما وایي چې ونزع الموازین القسط نو قسط چې کم دی نو دا مصدر دی خو دا صفت دی چې دی نو د موازین د پاره نه موازین جمع ده او قسط چې دی نو مفرد دی او صفت او موصوف کې مناسبت ضروری دی. دلته مناسبت نشتا. نو یو خو آسان جواب دی چې دا قسم مصدر دی او په مصدر کې واحد تثنیه او جمع یو شی دی. نو ځکه وایي چې ونزع الموازین القسط او یاد آنی چې عبارت کې تقدیر دی ونزع الموازین ذوات القسط کی بدو منگا تلی چې هغه د انصاف والا دی. یا دا مفعول له دی ونزع الموازین لاجل القسط کی بدو منگا تلی د قیامت پورز باندې د وجه د انصاف نا. ځکه تله نه د چا مخ کوي خلکو به پخوایله نه د چا سټ کوي که نه ته متګوري او بل به متګوري. نو کی بدو منگا تلی د وزن د اعمالو د پاره د وجه د انصاف نا. نو دا د قرآن نه معلومه شوه چې وزن شته او ډیر آیاتونه دي خو امام بخاری خو اختصار کوي. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ تُوزَنُ. امام بخاری وی یقینا اعمال د بنی آدم او داغی اقوال چې دینو هغه به تللی کیږي. یوزنو وی او توزنو دواړه صحیح دي. کو توزنو شي نو په تاویل د جماعتون سره ضمیر د مؤنث راوړه او که یوزنو شي نو په اعتبار د ما ذکر سره مذکور سره یوزنو مذکر شو. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ مشتاق او که قولهم شي نو صحیح دی ولې چې مصدر دی واحد تثنیه جمع پکې راتلی شي. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ یقینا اعمال د بنی آدم چې دی او داغي اقوال چې دی نو دا بتللی کیږي. د دې نه دا معلومه شوه یو مسله ده اهل سنت والجماعت اگر چې ته په صرف ایمان راوړه تفصیل ته مزه خسته خبره ده بس الله ته پرې د الله په دې خپيږي خو صرف د دې لپاره چې څوک انکار کوي نو داغي د رد لپاره او داغي د مطمئن کولو لپاره چې لکه ولې ته انکار کوي دا اعمال دي دله به الله په قیامت کې شکل ورکی
خیسته اعمالو لبا الله خیسته شکل ورکی، ناکار اعمالو لبا ناکار شکل ورکی. نو چې شکل ولور کړی شي نو لمونځ به شکلي، د روژې به د حج او د زکات او د نورو اعمالو به نه به تللی کېږي که نه. او معلومیږي دا چې د امام بخاري مختارم دقه ده چې اعمال به په خپله تللی کېږي او دا به متشکل شي. ځکه وایي چې اعمال بني آدم وقولهم، اعمال یې ویله، صحف یې ونه ویله نو نی اصحاب الاعمال وی. نو اعمال به الله متشکل کی او هغه به تللی کی او الله شکل ورکی کنه. دا مرګ چا تخکاری نخکاری کنه. او حدیث کې راځي چې دا به د قیامت په ورځ د ګډ په شکل کې راوستي شي، د جنت او د جهنم په مینځ کې به ودرولې شي. ټول جنتیان او جهنميان به ویني او بیا به دا حلال شي. وای به دا غشو چې تاسو باندې راته په دنیا کې کنه. اوس د دینه بعد به بیا پچا مرګ ناراضي، جنتیان به ټول عمر جنت کی، جهنميان به ټول عمر جهنم کی. نو مرګ دل تخکاری شکل اشتا الته ول الله شکل ورګه غورې نه. نو دی اعراض لبا الته الله اجسام ورکی. نو بیا پکې اشکال لکم نه پاتې شو. دویم داده علما وایي چې ذکر د اعمال د مراد ته صحف الاعمال لی. دا خو منی کنه چې انسان په خی وګم ملائک د لیکل کوي، په ګس وګم پرشته د لیکل کوي. نو دا لیکل بس کې جمع کیږي کنه. کم رجستری چې د دین ډکی شي هغه به تللی کیږي. نو چې چا د نیکی رجستر درون شو کنه کامیاب دی، چې چا د ګناه رجستر درون شو نو هغه ناکام. صحف الاعمال هغه هم صحیح دی. حدیث د بطاقه پاغي دلیل دی چې یو ګناهګار سړی مجرم براوسته شي، اب ډیر ګناهګار ډیر ګناونه به کړي، الله به ګوره د دس نیکی نشته، فرشته به نور نیکی خو نه د کړي، خو صرف لا اله الا الله ویلې ده. الله به وی خیر دی، ظلم سره نه کوي. دا لا اله الا الله د تل یو چابړي کې واچوي، د دا ګناونه چې علامت دل بصر چې ګوري نو رجستر ډکېږي، دا بل چابړي کې واچوي. کله چې ولا واچي پته لکه دا بړه کې وای چې خدای پاکه دا چې دی کنه دا بوز دا یو چیت بر دې مقابله څنګه خو چې څنګه کیږي کنه نو هغه د کلمې والا چابړې به پدرون شي. کلمه کې دومره وزن دی. الله اکبر. نو دین معلومه شو چې صحف الاعمال بس ده تللی کی. بعض علماوی اصحاب الاعمال بتللی کیږي، سړی بتللی کیږي. ابن مسعود صاحب د بدن نه کمزور او نریو مندریو انو د یو ځل مسواک پس خطلې ونیتا اواراله غلنګي داس لګ او خوځو د پندای صحابه ولیدي نری نری پندای وینو هغه خاندل وای دا سمره نری خپېدی چې د پدازان څنګه کلک کړي دی. نبی رسول الله تو فرمایل تاسو د خپود نرنوالی د وجه نه خاندای چې خپې نری دی دا نری مګنه. الله الله دا د علم یو غر دی، دا د عمل یو نمونه ده. د ابن مسعود رضی الله عنه یو خپا د قیامت پر از باندې بعد تلکی د احد د غر نم ډیر وزندار. الله اکبر. اصحاب الاعمال بتل لیکي د احد د غر نم ډیر وزنی. نو بیا په اشکال پاتې شو. حدیث کې راځي یو مضبوط سړی براوسته شي، یجاء بالرجل السمین، عظیم سمین سړی لوی سړی سرب سړی براوسته شي چې تله ته ور وخی ځای کنه د ماش د وزن نه مسپکی عمل نه لري. نورور دا اعراض دی خودتا ست چې څنګه مراد اخلی دا نه ده. صحف الاعمال بتل لیکيږي، اعمال به الله متشکل کی، اصحاب الاعمال به چې کوم دنو تل لیکيږي دې تاړو ضرورت نشته. او هغه وخت کې به ویلا ځکه په خوا دومره څنګه اوس خو مړه څه بډاګه شو، اوس خو اعراض هم تل لیکيږي. خیال نه دا چې تاسو په ریګاړو کې سنجیا نه چوي، کیلو می دلوا چلو، دو می واچل، سلندرو کې واګانې چوي، پستر ګخکاری هغه ګوره وزن کیږي. وای گاڑی کرله 30 کو 40 کو 50 کا پټیر کې پستر ګخکاری. نن وای پاوا کې نمی دومره پیسه ده، حرارت او ګرمي دومره ده، ډاکټر ستا په خله کې هغه دومره ونه په پورته نه کې ترمامیټر کنه او دلته وای جبلان دیکھیدا چراوی بازو 104 ته باندې دوی او کله وای ستا ته بنشته. اوس خو مړ هر شي چې کم دینو تل لیکيږي. نو یار ولی اعمال بنه تل لیکيږي. ها نو اعمال وزن سده حق دے. اللہ پاک فرمائی چه ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ
کی بدو منگتلی د انصاف د پاره د ورځې د قیامت یعنی فی یوم القیامه یا لحساب یوم القیامه وان اعمال بنی آدم او یقینا اعمال د اولاد د آدم علیہ السلام وقولهم داغي خبري چې دی یوزن هغه بتل لیکيږي الله اکبر قولم په اعمالو کې دی کنه د مستقل ولی ذکر کا دای دې ذکر کا چې ډېر خلک چې دی نو هغه د ژبې د خبرو تاړو څه سوچ نه کوي خبرې ګورې ډېر په احتیاط کوه غلطه خبره د خولې نه مو باسه ستا دا خبرې به قیامت کې تللی کېږي او خلک د لاس ګناه ته ګناه وایي خو د ژبې ګناه تاړو ګناه نه وایي نبی علیہ السلام وایي لا نبی علیہ السلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده لسان مخ کې راوړه کنه مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان داغه د جبی او داغه د لاس د ضرر نه بچي محدثین وای دا جبی ولې مخ کې راوړه ځکه د جبی ضرر د لاس د ضرر نه ډیر خطرناک دی چاته کنزل وکړي چاته د سپور استغه ویلا د چا بي عزت دی وکړه په چا د دروغ ور واړه ول د چا غیبت دی هغه داغه د ځل نه کله وسی ها نو د جبی د ګناه نه بمزان ساتي او د الله نبی وای چې چا مال د دو سيزونو ضمانت راکا الله اکبر جنت دې رسان دې خدا ضمانت ګران دې چا مال د دو سيزونو ضمانت راکا زباغله د جنت ضمانت ورکوم چې الله به خامخا جنت تدن نه کوي سشدو ما بین لحیه و ما بین فخذیه و ما بین جنبه چا مال د دې جبی ضمانت راک چې جب بغلط نه استعمالو ما او د خپل د دو پتنونو مینس کې چې کوم عورت د داغي ضمانت راک چې غلط بنه استعمالو دې سړی له ضمانت پر کوم چې مسلمانی د الله جنت تبوزي سمرا سانه ده خدا ګران خار دی او دا ټول خبره بسړی کنټرول کې خدا وړو کې شنه دا کنټرول نه بار کیږي کله کله خام نو زکه وای چې وقولهم د دې خبره بم تلل کیږي وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه امام بخاری کتاب التفسیر کې دا قاعده وا چې د ادنا مناسبت د وجنه د یو آیت نه بل آیت تزي کله کله بعض خلک په دینه پیږي وای مړه خو اواره ترجمه کوي تاسو د اشاعت والا وای هغه آیت را واړه دا آیت را واړه اشاعت والا په تفسیر پويږي کنه تو ګوره بخاری وګوره امام بخاری بروان په یو صورت کې نو بل آیت په پکې راوړي بل صورت کې به نو بل آیت براوړي دا هغه د مناسبت د وجنه خان امام مجاهد لال د سوره بنی اسرائیل آیت توزنوا بالقسطاس المستقیم د مناسبت د وجنه وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه امام مجاهد وی چې قسطاس چې دینو دا په رومي جبه کې عدل تویل کیږي نو قران کې عربي د رومي به د کم ځای نه رااله رومي کې ویل کیږي دا رومي عربي تراله نو په عربي کې متویل کیږي بس صحیح شو دا توافق الوضعين دی ته وی ويقال القسط مصدر المقسط ویل کیږي چې قسط چې دینو دا مصدر دی د مقسط دا اوګد بحث دی په اختصار دا دی چې بس دلته تقدیر دی ځکه قسط دا مصدر د مقسط نه دی مقسط چې کوم دی د دې مصدر اقساط راځي دا اسم فاعل دی د باب فعال نه نو دلته مصدر او مصدر المقسط کا دا مصدر دی د مصدر د مقسط خان او یا دا اشتقاق کبیر دی چې صرف معنی یو دا مطلب یو دی ویل کېږي چې قسط دی نو دا مصدر د مقسط دی او هو العادل او دا ویل کېږي عادل تا انصافدار تا و اما القاسط فهو الجائر قاسط مراغله دی کنه قاسط بیا ظالم ته وي و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا سوره جن کې دا خو امام بخاری خپل تحقیق وکړ اوس تا روایت راوړي قران آیت د پیش کې چې د قران نم وزن د اعمال معلومیږي اوس حدیث ذکر کړي حدیث هم ډیر دی خو امام بخاری په یو راغلی وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه دا دومره سند ذکر کا یو خبرم واوره تاسو عوام خنن کې ناشته بخاری په درس کې د زنانو ته پته استادانه او ته پڑھاوي د هر حدیث نمخ امام بخاری سند راوړي اشاره ده ته چې د دین خبره به سند منظوره
وای کنه به سند منظور الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند چې دی نو دا د دین نه دی، که سند نه وي نو چې بیا د چا څه خوښه وه نو هغه به وي. چې کلم یو سړي نه یو خبره بیانوي او ته اورې ویجي دا ما ته وښایه چې دا چا لیکلي دي، چا ویلي دي. ځکه ستا د پیغمبر علیه السلام په منځ کې خو ډېرې واسطې دي، تا ته دا خبره څنګه راغلې ده؟ تر دې ځای پورې د محدثینو په دور کې ډېر اهم او ضروري خبره وه. اوس به ما ته د حدیثو کتابونو کې وښایه دا مسلم دي چې کوم کتاب دا خبره لیکلې ده. که وی ښوده خو وی به نه، که نشي ښودلی نو بیا دا د خپله خبره ده، د هغې اړو ضرورت نشته دی. سند ضروري دی که نه؟ اوس خلک لګیا دي دین ټول خراب که بدعات شرکیات یې وردننه کړي دي، بې دلیل او بې ثبوته خبرې دي او بس وروره خلکو ته یې بیانوي. او خلک یو کس ویله وایي د ژړا نه مې ځان مړ که یو بیان مې اورېده. پخوا به دې دا قصې ډېرې وي که نه؟ د ایوب علیه السلام په باره کې د خلکو دومره منګړتې قصې جوړې کړي دي. وایي چینجی په بدن کې شوي و او دومره چینجی و چې یو ګز چینجی و. خدای پاکه توبه. ښه او دا بدن یې ولې ټول سورې سورې کړو چې نور ته به یې واچو که نه؟ نو تا ویل چې کړکي دي لاندې باندې به نور لګېده ټول سورې سورې. او چې چینجی وته وی پرېوته که نه نو به بیا راواغسته او بیا به په خپل بدن کې وخوت. اوس چې دا خلک عوام دا قصې اوري نو ټولو ته ژړا نه ځان مړ کړي. دا ټول دروغ دي، ټول دروغ دي، اسرائیلیات دي، بې دلیل او منګړت قصې دي. الله په انبیاو داسې بیمارۍ نه راولي چې هغه د خلکو ته نفرت شي. وایي خلکو د کلي نه وغورځو ډیران باندې. مړه په ډیران څوک ژوندی انسان غورځوي یاره؟ په ډیران وایي خلکو غورځولی. دا ټول دروغ دي او ټول فضول خبرې دي. بس بیمارو خو دا دومره تفصیل پکې مه کوله که راته چې څه لګیا د ځانه لګیا. خبره مې دا کوله چې ثبوت ضروري دی، دلیل ضروري دی. دې ته مه ګوره چې ناشنا خبره چا وکړه نو ناشنا خبرې اکثر دروغ دي. یو عالم ته چا وي نن به موږ ته ناشنا بیان کوي، ناشنا کتاب راوړه چې د هغې نه ته بیان وکړم. قرآن خو دغه دی چې ټوله دنیا یې ویني، احادیث خو دغه دي چې تاسو ټول ته خبرې وه. نو سند ضروري دی. ابو زرعه تابعی نقل کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، دی چې ویلی دی نبی صلی الله علیه وسلم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. الله اکبر. دو کلمې دي چې مهربان بادشاہ ته ډېرې محبوبې دي. حبیبتان معنی محبوبتان، کلمې محبوبې دي معنی د هغې قائل الله ته ډېر خوښ دی چې څوک دا وایي نو هغه انسان الله ته ډېر خوږ دی. خفیفتان علی اللسان، الله په ژبه هم ډېرې اسانې دي. ثقیلتان فی المیزان، او په قیامت کې په تله کې چې دی نو ډېرې زیاتې درنې دي. دا مناسبت شو د باب سره. ثقیلتان فی المیزان، دا دواړه کلمې په تله کې ډېرې وزنې دي. او معلومه شو در حدیث نه هم چې کلمه تللی کېږي، عمل تللی کېږي. ثقیلتان فی المیزان، ډېرې درنې دي په تله کې. نو تله ثابته شوه، د هغې کلمو وزن هم ثابت شو. نو ولې ته خلک انکار کوي؟ هغه کمې دوه کلمې دي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. الله اکبر. سبحان الله وبحمده یو دا شوه، سبحان الله العظیم دویمه دا شوه. سبحان الله اسبح الله سبحانا، زه چې کوم دی نو پاکي بیانومه د الله په پاکۍ بیانولو باندې. وبحمده او متلبس یم په حمد د الله باندې. یو تسبیح دی یو تحمید دی. تسبیح دی ته وایي چې د الله صفائی بیان کې د هغې صفاتو نه چې د الله د شان نه مناسب، چې الله د دې صفتونو نه پاک دی. شریک نه پاک دی، ولد نه پاک دی، بچی نه پاک دی، د غفلت نه پاک دی، خوب پې نه راځي، هیر ته نه راځي، جوټه پې نه راځي، پناه پې نه راځي، زوال. دا څه شی دی؟ تسبیح دی. حمد دی ته وایي چې د الله هغه صفتونه الله له ثابت کې کوم چې د الله د شان مناسب. او تسبیح مخکې راوړه، د هغې وجه دا ده چې قاعده دای چې اول سړی څوکي تخلی وکي، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو تحلی کوي. تخلی معنی خالیوالی. لوښی اول سړی ښه صفا وینځي نو بیا پکې ښایسته شي ور واچوي. اول سړی ولامبي نو بیا ښایسته جوړه ور واچوي که نه.
تحلی بیا رسته راځي. نو اول د الله صفائی بیان کړه د هر عیب او د هر نقصان نه، اوس د الله کمالات بیانوي چې وبحمده. او معلومه شوه دا چې د الله توحید پوره دا دی چې د الله د شان کم صفت منافی دی هغه به د الله نه نفي کې، کم د الله د شان مناسب دی نو هغه به الله لوی. او تسبیح پکې 2 ځله راوړه، حمد 1 ځله راوړه، ځکه کافرانو د الله صفتونه منل خو الله د عیبونو نه پاک نه ګڼه، بچی نه ولد نه پاک نه ګڼه، د احتیاج نه پاک نه ګڼه، د ضرورتونه وای دا مطلب دی الله اختیارات ورکړي دي، دی ته الله محتاج دی. نو ځکه تسبیح 2 ځله راوړه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی دا اللہ لرام او صفتونه دا کمال دی اللہ لرام او پاکی دا اللہ لرا چلوی ذات دے. کتاب ختم که پا تسبیح باندے حدیث واورے بخاری کے راغلی دی مخی دا حدیث 2 ځل نورم تیر شوے دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی چه سوک دا کلمہ سلزل وی کنا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم روزانہ کد دا گناون دا سمندر دا زگم رمینو اللہ بیوتا معافی. دا ځان سه وظیفه که هو یشاب یوزل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اسانه کلمه دا وظیفه شو تاسو ته. امام بخاری په دې باندې خپل کتاب خلاص کړ، الله الله اخر کی کتاب التوحید راوړه او په اخر کې پکې دا کلمه راوړه تفاولا دې ته اشاره ده چې یا الله زما دا کتابم قبول کا او الله زما خاتمم په توحید باندې راواله. او دی کی اشاره دیتا دا چې څوک د رسول الله دا حدیث و خدمت کوي خصوصا د بخاری شریف تکي او وی د دې انسان خاتمه به الله په توحید باندې کوي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی دا الله لره او صفاتونه د کمال دی الله لره او پاک دی الله چې هغه ډېر لوی ذات دی. نو چون کې امام بخاری په آخر کې مراد وکړه چې وزن د اعمال حق دی. الله رب العزت دې موږ له صحیح علم راکړي چون کې دا د بناتو مدرسه ده. کوشش وکړئ مسلمانانو علم د بنینو د پارم ضروری دی، د بناتو د پارم ضروری دی. دا د الله احسان دی. د بنینو مدرسې ډیری خو د بناتو مدرسې کمی دي. د بناتو مدرسو کې مسائل هم ډیری ځکه چې دې ته څوک ډېره غاړه نه ږدي. خدا د علماء مینا دا محبت دی چې سره د دومره مسائلو دی بیا هم دا قرباني ورکوي. نو کوشش وکوئ انشاءالله کمې خویندې چې فارغه شوي دی به دا علم نورو ته ښیي او چې کمې نه دي نو هغوی به دلته راځي او علم به انشاءالله حاصلوي. الله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.